السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تلها کلیک چینل کې درته هر کله ویم. امید لرم چې روغ جوړ خوشاله به یې، د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو، نن یو افسوسناک خبر مخې ته راغلی دی. په اسلام آباد کې یو ښایسته ځوان چې کشمیر علاقې سره تعلق لرو، یو کس ډیر په بد حال باندې قتل کړی دی او قاتل خازنه تښتېدلی دی. په څه وجې قتل کړو، څه داسې واقعه مخې ته راغلې وه چې د دومره بېدردۍ سره قتل کړو. دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوی مهرباني وکړئ، زموږ د چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ، خوا کې ورته کلی نشان وښیئ چې هر رواني او معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو، په اسلام آباد بحر ټاون کې یو کس چې کشمیر سره تعلق لرو، یو نامعلومه کس ډیر بې دردۍ سره قتل کړی دی. د دوانو ترمنځ د په معمولي خبره باندې بحث راغلی و او د بل کس په سمدستي د تومانچې فایر کړی دی. په دغه ټایم کې حافظ محمد نعمان د فانی دنیا نه رخصت شو. الله تعالی دې والله جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او کور والو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. پولیس والا ته اطلاع شوې ده، هغوی راغلي دي، تفتیش یې شروع کړی دی. بل طرف ته کشمیر والا کسانو روډ بند کړی دی. که 24 غنټو کې موږ ته قاتل په لاس را نکړی شو نو موږ به خپل لایحه عمل کوو. حافظ محمد نعمان یې اسلام آباد انټرنیشنل هسپتال ته منتقل کړی دی. پوسټ مارټم یې ولا کړی دی. د قاتل پکې صفافته لګېدلې ده. حافظ محمد نعمان دې یو کس قتل کړی دی. دوستانو، موږ ته پکار دی چې صبر او تحمل نه کار واخلو. معمولی خبره باندې یو بل سره نه ورانیږو. صبر کوو، صبر نه کار اخلو، نو موږ ته به دونه غټې واقع مخې ته نه راځي. دوستانو، دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره ټلی نشان ووهئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.